بغداد دا هلاکو خان تبا کړل. هلاکو خان دا روانو چین فرانس دا علاقې خود د مخکې نیولې وي. هلاکو خان بالکل هم که د پښتو په زبان کې د نوم ته وګورې که نه نو عقیده چې د خلکو دپاره هلاکت و. مسلمان علیم خو به چې کله واجه و بیا به ځوړنداو د عبرت نشان به جوړه. بغداد کې دغه وخت کې هم حکومت د اسلامي او ټوله دنیا ورسره در سوال خبره ده. تمام دنیا د بغداد لاندې د اسلامي دنیا او دا د اسلام اولنې مرکز دی. نن یا که سبای کلم کوي دا په ذهن کې یاد ساتي او ذهن ته واچوي. زما الفاظ دي چې اسلامي خلافت ختمول د کافرو امید او سازش نه دی او مقصود نه دی، خو بغداد دا علمی مرکز هم پاتې شوی دی، خلافتی مرکز هم دی، دا ختمول. نو دا باچا خپل وزیر ته وایي ابن الالقمیش نامې وه چې ما اورېدل دي هلاکو خان را روان دی زمونږ سره جنګ له راځي او زه به معلومات وکړم خو کېدای شي چې زمونږ له جنګ له خو موږ له نه راځي که نه. نو دا منافق غدار چې وتو بیا راغی باچا ورته سباله وایي څنګه چللی ما ته خبر راځي چې هلاکو خان را روان دی. نوم یې خو مشهور و که نو ظالم جبر د ظالم سړي نوم هسې مشهور. څه خلک داسې وایي تاسو ته به ما دومره نوم کړلی زه خو ډېر اوچات یم. دا ذهن ته واچوئ نوم کول دا یوازې د ښه سړي شان نه دی، د بد سړي نوم هم مشهور. حجاج بن یوسف لوی ظالم په اسلامي تاریخ کې اسلامي باچایانو کې لوی ظالم تیر شوی. یو خبره زه کوم زمونږ د دې دور زمونږ د دې بعضې خلکو نه کم از کم د قرآن ویلي ثواب ګڼل، د قرآن ویلي ثواب ګڼل. بار سفاري ډیلی به د عملو چې د قرآن تلاوت کا. حجاج بن یوسف ظالم و غیرتمند هم داسې بې غیرت هم که په یو مسلمان باندې ظلم کېدو نو بیا به په دې کې په جلال کې راته چې کافر لګور ته خو ډېر صحابه علما یې شهیدان کړي. په دې ورته دا خلک ټول بد ګوري. نو په نن دور کې خو دا علیم سینه دا پاکستانی بیا خاص کر پښتنو کې فر کردار دی په علماو پسې خبرې کول دا د علماو د مرګ نه زیات سخت دي. ځمکه پې تنګه نه کړه په دې علماو باندې دا ځمکه پښتنو نه ده تنګه کړي. په الله یقین وکړه اوټ بل ورکوي او اسلام د مولا نه غواړي سولې په بل پسې او وایي د وړوکي تپوس د مولا وکي د مړي تپوس د مولا وکي د دې تپوس د مولا وکي. څه ناشنا نسل ګندن نسل زموږ نه راووتو. الله دې معافي وکړي. ګندن نسل د پښتنو نه په دې دور کې صرف پیدا دی. نو هلاکو خان نوم غټ ابن الالقمیش غدار شه دی ورته وایي باچا خلیفه ته وایي چې موږ د مسلمانانو سلامي کوو په دې لار باندې سلام ورته کوو. بس د مسلمانانو دلته لوی خلافت دی دې ته سلام کوو موږ څه نه وایو. په درېیمه ورځ نږدې مخامخ شو کیمپونه یې ووالو. هلاکو خان دغه لښکر کیمپ یې باچا وزیر ته هغه خو موږ ته مخامخ نږدې شو کیمپونه یې ووالو. خلیفه اوس به څه کېږي وزیر ورته وایي زه ورځم تپوس واپس راغی خلیفه ته وایي هلاکو خان وایي چې زما لور ده او زه د باچا زویلې ورکړو. یارانه جانانه کار کو. باچا سلامت هم خوشحاله شو په دې باندې ځکه هلاکو خان هم طاقتور دی او په دغه وخت کې خلافت د مسلمانانو ډېر زیات طاقتور
چې د خاص راشي د غدار لوبه دی بس خزه بچي دا در روان کې خاص وزیران نور څوک نه د ابن القمیش په خپل وزیر دی غدار دوی چې کله خیمو کې کونی ته لاړو د هلاکو خان هغه لال لیکل ټول نه لور ورکول نه یارانه دوستانه و نه سلامي غټ زوال فزیر چې شپږ سوه کاله د مسلمانانو خلافت که تاسو خیال کړئ دا بعضې منافقان یو پروپیګنډا کوي چې بغداد کې علماو په مسواک بحث نه کول او کافرو ته ملک قبضه کړو خلافت او باچایي ته واغسته هلکه د مولا د مسواک څه کار دی د ملک د ورکولو څه همیشه دپاره چې اسلام مخ په وړاندې تللی د غیرتي باچا په وجه تللی لکه یو شیعه بیان مې کو تا په سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله تعالی علیه کله چې مصر سم مدد وکړو نور الدین زنګي او هغه ولا کم کس مدد للیږلی و شرک د ایوبي خاندان د نجم الدین ایوبي رور او د صلاح الدین ایوبي ترو هلته چې کله مسلمانانو ته فتح میلاو شوه مصر کې شیعه نو دوی مدد کړی د اسلام په خاطر د رومیانو دا بازنطین چې ورته وایي د دوی نه د صلیب دوی ټول ډله او د دوی نه مصر بچ کو کله چې مصر بچ کو نو بیا شیعهګان خدا کاری چې هغه د سنیانو اهل سنت والجماعت سامي شفنجوي او دوی د کافرو نه زیات بدتر ګڼي نعوذ بالله نو هغه خلافت بیا هم نشو سنبالولی او دغه شانتي دیو چې ورسره کوم کومک مدد کړو نو د دوی سره بیرته غداري وکړه په کاڼو باندې وشتو صلاح الدین ایوبي د هغه ترو غداري بیرته د دوی سره وکړه نو دوی ته بیا هغه باچایي ونیو مصر قبضه کو نو چې کله قبضه کو بیا یې پکې د اهل سنت والجماعت حنفي مذهب رایج تاسو ته پته په تمام دنیا کې سرکاري مذهب چې دی سرکاري یعنی په سرکاري ترو چې فیصلې کېږي مثال پاکستان کې یو سړی جج جوړیږي که نه نو فقه حنفي فالو کوي اوس هم په تمامه دنیا کې فقه حنفي باندې اسلامي خلافتونه دا قایم دي بس اسلامي خلافت د دنیا په کم ګوټ کې هم دی هلته فقه حنفي رایج العمل دا داسې فقه ده چې په دې کې ټوټل احکام پراته دي که نه د باچایۍ پورې هر څه نو دې ته وایي سرکاري مذهب چې په دنیا کې نن هم دا چلیږي نو که یو سړی به حنبلي المذهب هم خو سرکاري مذهب به حنفي فقه چلیده لکه بغداد کې هم دا بغداد کې خو دې وجې نه مو چې هلته په خپله د امام ابو حنیفه په خزران کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر دی نو د اهل سنت والجماعت خطبه چې کله شایع جاری شوه د شیعهګانو تردید پکې وشو هغه ویلې چې صلاح الدین ایوبي نعوذ بالله د مسلمانانو زمونږ یې نه تویولې یعنې څنګه تویولې دوی دا خیال وي چې مدد دې زمونږ څه کېږي بس موږ خپله خانماني کوو او بیا دا شیعه حضرات همیشه د کافرو سره ودرېدلي او دوی د مسلمانانو کومک مدد برې نه دی کړی دوکې یې کړل همیشه دپاره صلاح الدین ایوبي هغه اسلام دپاره ډېر څه کړل صلاح الدین ایوبي خو پخپله یو عالم و هغه خو یوازې د غازي نه و باچا سلطنت خو هغه ته وروسته حواله چې کله د ده دا ترې قتل کو شهید یې کو او دا چې او دا هم شیعهګان د چا چې د مصر کې باچایي وه غداران بیا هم اوسېدو نو د صلاح الدین ایوبي تره کم چې د نور الدین زنګي خاص ملګری هغه هم شیعهګانو قتل کړی شهید کړی دی ستا څه خیال دی ولې رومیانو په حقیقت باندې به تر څو سترګې پټې الله جل جلاله
سلطان صلاح الدین ایوبی میدان تراوس ډیر فریضګار په محلاتو کې د اوسیدونکو نه د الله نه یریدونکو انسان په مسلمانانو بچایانو کې صلاح الدین ایوبی ډیر خاص نوم لري وی چا تپوس کړو چې ته خاندې ولې چرته مسکام نه کې وی که زه وخاندم زمان الله تپوس وکړي چې صلاح الدین ایوبی تا خندل او بیت المقدس د کافرو په لاسو کې نو ما سي دغه مردار ته کاتمای مردار ته اوس په حسد کې دومره تللی چې د خلکو مزلونو کې د صلاح الدین ایوبی او نوم نشان دی اوس هغه هم ختموي دا خلک خو موږ خو بې غیرات یو که نه دله خو وایي دې ته چې هغه نمک حرامي کوي نو که موږ ته یو مردار په منبر کېناسته یو خنزیر یو سخاخولې او موږ ته دا خبرې شروع کړي چې صلاح الدین ایوبی غلط و نعوذ بالله عثمان غازی غلط و نعوذ بالله یا یو بل اسلامي باچا غلط و چې کوم د اسلام لپاره قربانیان ورکړي موږ لاندې ناسي واسکټه ما اغوستې سپینې جامې خولې چینګې کړي ورته وخاندو هغه هم غړ دا غلغلا شی نه دی ته ځان کې دومره غیرت پیدا کړه لاړ شه ته بیت المقدس فتح کا راشه سنیان لس ملیان د لزه در کوم منګه وواجه لس نه زر وواجه او ته بیت المقدس ونیسه که موږ درته پکې په مابین کې رکاوټ شو تاسو صلاح الدین ایوبي ته په مابین کې رکاوټ وایي غداران وایي د غدار سزا صرف مرګ دی د غدار سزا صرف او صرف مرګ دی غلام کمال مصطفی چې ورته وایي خلافت عثمانیه څومره په سختو قایم شو قسطنطنیه چې تاسو نه اورئ د قسطنطین یو باچا و قسطنطین بیا دې ته استنبول ولې وایي د استنبول اصل معنی د اسلام آباد اسلامبول استنبول خلافت عثمانیه دومره سختي تیری کړل دي څومره قربانیان یې ورکړل دي خو زه تاسو ته تحقیقي خبره دلته وکړم ستا د پاکستان په ځمکه یو اسلامي سکالر غولخور مردار خنزیر خبیث ما ته هېڅ شرم نشته چونکې دنیا کې ما تاسو ته مخکې دا خبره وکړه چې سرکاري مذهب حنفي فقه ګرځي اسلامي خلافت چرته قایمي هلته به حنفي فقه عربو ته لاړ شه هلته به عربو که ته وینې حرم شریف امام حنبلي خو دننه قانوني وسم د هغې حنفي فقه چلیږي افغانستان پاکستان څومره اسلامي ملکونه بنګلادیش په دې کې سرکاري مذهب حنفي چلیږي نو په دې پاکستان کې یو خبیث خنزیر رزیله انجینیر محمد علي میرزا نامې ده پنجاب کې هغه د خلافت عثمانیه پسې مخالف او د په حرم شریف کې څلور مسلې وي په یو باندې لیکلي حنفي په بل شافعي په بل مالکي په بل حنبلي او زموږ دا خلک هغه کنه یاره انجینیر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه ولې خلافت عثمانیه خو اسلام ټوکړې کړه شکل ته دی وګوره خنزیره په دنیا کې خلافت عباسیه خلافت عثمانیه څومره چې تیر شوي هغې حنفي فقه ته ترجیح ورکړله ګورې او دای اسلامي دستور ګرځول دی او نورو ته چا بد نه دی ویلي او د دې په خپل مابین کې اختلاف هغه اختلاف نه دی کوم چې ته ګڼې ستا په ملک پاکستان کې دی نو ده کې غټ سوزان او کیښې اوس په دې تاویږي ده ته تکلیف دا دی چې اسلامي خلافت که په پاکستان کې مثال به طور اسلامي قانون نفاذ وشي هم سرکاري مذهب او حنفي فقه ده نو نه وابي برداشت کولی شي نه داسې انجینیر میرزا ځکه د دې دوکانداري بیا بندېږي او نه دا د اصلاح پسندۍ په نوم چې دا خبیثان بازې راوتي دي دا فسادیان غداران والله دا غداران په دنیا کې زموږ څوک نه مني په ورځ د قیامت باندې دا غداران وابي غدار دی دا اصلاح پسند چې ځان ته دا غدار دی دا میرزایان غداران دي دا اسلامي سکالران غداران دي دا د اسلام سره همیشه غداري دې ته تکلیف دا دی دوی اول حنفي فقه د مخې نه لرې کوي چې دا لرې کړو د مابین نه نو بیا موږ یو خپل نوی اسلام جوړ کا ورنه باسو لکه ما ته چا یو شیز راولېږه ما واورېده په دې فیسبوک باندې ما یې ډېر مخکې جواب نو ما ته خلک نوی ټیم په ټیم رالېږي په دې منیر کې یو کس دی عبدالغفار نامې ده خیرن غوندې کې دا سترګو ته یې وګورئ خو د دې غر که د ساره چې پاسې مخ یې نیزه دا چخې پاکوه داسې سړي ته داسې خبره کوم تا له د دې خپلې لاندې حصې د انځلو چل درځي ته مولا ته طریقې ښې لږ خو
وطلب یا خبرې کوه خنزیره تا ته دا شان چا درکړل او زه دې ټولو پښتنو عوامو ته که ما پسې څوک سبا کنځلې کوي اوس هم راپسې دا خلک نه دي او کم خلک چې د دې په ډله او د دې په دې معمولي خبرو کې راشي او ځان پوه نه کړي پوره انشاءالله په ورځ د قیامت به دې ورسه په هغه زګین کې محشري نور خو پوهېږي وایي زمونږ وایي په جوماتونو کې فضایل اعمال ویلی کېږي تبلیغي ته قرآن کې د قرآن نو د قرآن درس ته کولی شي زه مولا چې ناست یم ته عبدالغفار خبیثه ته به زما په مخ کې د قرآن یو آیات وي تا خو څوک لیدلي نه دي ستا به زه دماغ ټیکانه راولم اما تاسو ته یو قیصه کړې وه دا دروغ وایي دا منافقان دي کذابان دي دجالان دي او دا نبی علیه السلام ویلو چې آخره دور کې به دا دجالون کذابون به راشي بظاهر خو به تاسو ته قرآن حدیث وایي فإن لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم اول د دې خبرې جواب لږ ذهن ته واچوئ فضایل اعمال ولې موږ په مسجدونو کې ویلی کېږي او علما دا نه وایي چې تاسو قرآن وایي په فضایل اعمال کې دننه دې څه سوال دی لکه مثال زموږ بانډۍ مدرسې ته تاسو کې یو کس لاړو یا ځای چې تاسو د کوم ځګین یې شیرګړ مدرسې ته ورغلی یا اکوړي یا اکوړي مدرسې ته ورغلی کراچۍ دارالعلوم کراچۍ جامعة الرشید غټو مدارسو ته لاړو هلته چې کم عالم را روان وي ور سړی ورته پاسې ډېر قدر یې کېږي تاسو تپوس وکړئ دا څوک دی شیخ الحدیث صاحب دی شیخ الحدیث څه مطلب دلته د حدیثو درس ورکوي د کومو حدیثو بخاري شریف اوس یو کس راپاسې هغه وایي چې لکه ده ته یې لدي شیخ الحدیث وایي بخاري درس ورکوي د قرآن درس ولې نه ورکوي نو ته ورته وایي چې په دې بخاري کې اول دي څه ته ما به دې لږ پوهه کړه سوال دا دی چې بخاري کې دي څه شیخ الحدیث صاحب به نه سوال کوي د هغه شاګرد به درنه سوال کوي نو بیا به ستا دا خوله نه ده دا به داسې کولاو شوي لکه څنګه چې نور شلېدلی خرې بچیه بې عقله بې ادبه ګستاخه ته د دې مردار نه تپوس وکړه په فضایل اعمال کې دي څه فضایل اعمال کې د ټکر خان ټپي دي یا به کې غوشیان پراته دي تا فضایل اعمال چېرته خوب کې کتلی لیدلی دي نو څوک وایي قیسې دي پکې د چا قیسې دي پکې د پیغمبرانو د صحابه کرامو د اولیاء کرامو که دا چېرته ته دې ته غلطه وایې نو بیا زه تاته یم په قرآن کې د پیغمبرانو قیسه فضایل اعمال کې د پیغمبرانو قیسه قرآن کې د صحابه کرامو قیسه اولیاء کرامو قیسه فضایل اعمال کې د صحابه کرامو قیسه قرآن کې د اولیاء صالحینو قیسه فضایل اعمال کې د اولیاء صالحینو قیسه که ته چېرته قیسې ته بده ګوري بد وې قرآن کې ولید الله ولي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب تا ته تکلیف د دې نه دی چې په فضایل اعمال کې هغه د اولیاء قیسې را نقل کړي د تابعینو یا د نور اولیاء قیسې را نقل کړي نو قرآن کې الله د اصحاب کهف قیسه را نقل کړله اصحاب کهف پیغمبرانو اصحاب کهف پیغمبرانو اخو اولیاء شرم تا ته نه درځي بهرحال دوی ته ډېر غټ تکلیف دی د فضایل اعمال نه په فضایل اعمال ستا اعتراض څه دی ته خپل اعتراض وکړو زه میدان ته راځم والله بالله ثم تله دوی په فضایل اعمال باندې اعتراض کوي عبدالغفار ځان منصوبوي جماعت اسلامي ته زما چیلنج دی او تا قیام اوس به چغې نه وخې دا خو په ساعت کې د مناظرې چیلنج یې ورکړو که زه هر څه تا چې زما فضایل اعمال چیلنج کې په یو کمره کې ناست یې میدان ته بار ته راوځې که دې وګټله که تا په فضایل اعمال دا ستا چې کوم اعتراضات دي که دا په تا باندې ما دننه درونه منډل زما نوم هم بدل کړم په دغه زګین کې ما خسي کړي د دې نه غټه سزا نشته په مخامخ مې خسي کړي خو کمې پړ کړي په دغه زګین باندې به دې خسي کوم چې عمر له بیا لفظ د ستړی نه د دې نه غټ چیلنج شته بې شرمه بې حیا بې غیرته بې عزته دا غدار دا د قوم څخه غداري ده منافقت دی فضایل اعمال عوام وایي ځکه عوامي طرز باندې دا یو کتاب دی او دا موږ شکریا ادا کوو د خپلو تبلیغي حضراتو چې ماشاءالله
تاسو ته علماو کوم نصاب درکړل تاسو په هغې کلکې او عبدالغفار بې عزته بې غیرته نه قرآن ستا کار دی چې ته ترجمه وکړې نه د حدیث په ترجمه او په تفصیل باندې پوهېږي کنه یا بسم الله ته زما په مخ کې کم آیات ستا خوښې ته ترجمه وکړې چې تا ته پته ولګي چې دا علما ولې وایي چې بل ته ترجمه کول د دې دپاره علوم لازم دي او دومره منافق دی دومره دروغ وایي علما وایي چې ترجمه د قرآن مه کوئ او تفسیر شرم تاله نه درځي بې غیرته بې عزته په دې باندې خو ما 15 کاله مخکې دا خبره کړې وه چې علما وایي یو فهم قرآن دی په قرآن ځان پوهول دا په هر مسلمان فرض او لازم دي یو تفهیم قرآن دی بل په قرآن پوهول د دې دپاره علوم لازمي دي که نه یو پلار دې ما راګیر کړی ایو پلار دی ما راګیر کړی چې کله دا خبره وکړم المنافقه دروغ ولي دروغ کله ما موبایل کې راوړی د خپل استاذ کتابو د مولانا الیاس ګومن صاحب اصول حدیث اصول قرآن اصول تفسیر دا هغه د فایلز دي دا تاسو ته میلاویدی شي په ګوګل کې سرچ کړئ ما دا وګورئ لیکلي دي یو فهم قرآن دی هر مسلمان پر لازم فرض ہے هغه ورته فرض لیکل چې په هر مسلمان د قرآن ترجمه او تفسیر لازم دی لازم دی پر مسلمان بیا لیکل تفهیم القرآن د تفهیم القرآن دپاره سوال علمونه دا لازم دي کنه ته بل نشي پوهولی ما ته چې دا سوال علمونه ته څه حاجت دی ما لاسانه خبره دی جی سر وایي څه ما ورته ویل په قرآن کې الله فرمایي اوله سپاره کې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما ټکی خو دې ولیده که نه وایو ما تفعلو دی که نه وایي ها درشم سفاره سورة انفطار می راوړم مال په دې کې الله فرمایي یعلمون ما تفعلون یو ځګین کې تفعلو دی بلکې تفعلون نه دی څه فرق دی ما ته پته نه وي کې قرآن دی نو وایي که تا به کې ورکوټې ماشوم باسي دا سوال ستانه وکړي دا خو د یو علم په مابین کې زه تاله مقابله کې رالم صرف د یو علم په مابین کې یو علم نحوه په هغې کې ما په تا سوال وکړو چې یو ځګین کې تفعلو راځي یو کې تفعلون راځي څه فرق دی تا څه خیال دی چې ته به د عربۍ معنی یاده کړي په دې باندې به ته مفسر قرآن جوړ شي او بیا به تفسیرونه لیکي او بیا به په قرآن باندې ځان نو د دې خلکو مطلب اسلام نه دی د دې بازي د دې مطلب دی غداري انتشار دغه شانتي د سلطان عبدالحمید سم شوی د مصطفی کمال ورته قومونه را پاسول په قومي زبان چې عرب به دا عجم او دا پلان کې او دا دومره خبیث الله وشرماو چې کله وي دی مړ شوی او که نه نو د قبر نه به سار له راوتې دا بیا ترکو په ځمکه د پاسه خښ کړلی دیوالونه یې پې کړل دي دننه ځمکې خدای ځان ته پرېښودنه غدار ډېر مردار شي ستا څه خیال غدار دا د یهودي نه بدتر دی دا د نصراني نه بدتر دی او د اسلام څخه غداري شوې ده اسلام چارته به دې نه دی رسته شوی چې علما په خپل مابین کې بحث مباحثې کړل دي دا سستا منافقت او دروغ دي اسلام ته چې همیشه نقصان رسېدلی که نه اسلام ته نقصان د غدار د وجې نه رسېدلی او غدار چې همیشه راغلی هغه په یو نوي لیفټ کې راغلی او زموږ مذهب خو 1400 کالو نه چلېږي په دې کې غداري سره او په دې کې دوکهبازي سره نه پکې غداري شته او نه دوکهبازي شته الحمدلله حنفیانو کې دوکه چې نوی شیز ورته راوباسي د اسلام او د قرآن په نوم باندې او پېږي پې نو منافقي دا خلک دي چې دوی اسلام ته نقصان ورکوي دا زه په دې دنیا م یم که په دې دنیا راسه پې څوک نه کښېني په ورځ د قیامت باندې به یې راغواړم د الله په دربار کې به یې راغواړم او چې کومو خلکو د دوی څه ملګرتیا کړله بیا الله ته وي که زه به غلطه وم الله په دنیا کې زه سوی وم دلته یې وسوم په دنیا کې زه سوی وم دلته یې وسوم دا منافقان نو د ده داسې حالت جوړ شوی د دې غدار مصطفی نومي ملا نومي شرمول غدار خبیث دومره وران حالت یې جوړ شوی چې د مرګ نه مخکې به چې دی ګرځېده ترک وی چې دی دومره بوډا شوی چې دا سر به بلکل ټیټ نیولی دله نو چې تش امتیاز به یې کولې هغه به د خپل سر او خوله باندې کولې داسې حالت ته رسېدلی او غدار او د ترکو اخیری باچا د سلطان عبدالحمید دا ډیر زیات ایماندار اسلامي باچا ډیر عجزان په اسلام بالکل قربان جان فدا انسان خو غدار ته سوی او دی عربو چې کله حکومت واغ 40 کاله اسلامی تعلیمات بند
حاجبانو څومره لوی غداري د اسلام انا موږ به خلک راشي عربو کې دا چل کېږي عربو کې تا د دې حقیقت نه دی کتلې تا د دې حقیقت نه دی کتلې تا حقیقت کتلې او تا به شرط د دې طرفداري نه وکړي نو بیا د دې هلاکو خان زوی څنګه مسلمان شي چنګیز خان چنګیز چې ورته وایي چنګیز خان زموږ د پښتانه وایي چې خان ورسره نږدې دی چنګیز خان زموږ نه دا هلاکو خان خدای د منلو قایل نه هیڅ دین او مذهب یې نه او چنګیز خان دی عالم دی وی تخی که زما د اسپې نو هغه عالم ورته وی که چېرته د مالک فرمان برداري مې وکړه او غداري مې ونه کړه بیا راله غداري کیسه نو ستا د دې سپي نه ښه یم او که چېرته د خپل مالک سره مې غداري وکړه نو ستا د سپی رانه ښه دی که ستاسو وفادار وي ستا مالک څوک دی نو ورته وی الله یې دا د هدایت سبب وګرځاو چنګیز خان نو چې څومره فوجونه څومره خلک وا ټول بیا مسلمانان شو د چنګیز نو تاسو ګورئ اسلامي قانون د نفاذ د دې جدا مسله او اسلام څنګه ختمي خلک د اسلام په خلاف سازشونه روان دي نن سبا د خلکو روان کړي الله د دې نه متامان راکړي فساد دی مې سوجه د فساد دی وسه پوری وای چارته په یو مناظره کې تالی دل دي چې دوه عالمانو باس مباحثه کړه مناظره کړه او په هغه مناظره کې د دوه مولیانو جوړ راغله مې د مناظره صرف د لپاره کولای شي د دوه مولیانو جوړ راشي ویلوجه مې رسول الله د نجران د عیسایانو سره کړه تمنینا چې نبی علیہ السلام بر حق دی وای منم ما قرآن سوی لتؤمنون به ولتنصرونه شپږ زرو نه زیات انبیاء ته په بنی اسرائیلو کې راغلي اریون الله دا وعده غستی و که زمان نبی رسول الله محمد راشي تاسو به ایمان هم راوړئ صرف ایمان نو بلکې دا غو په دې دعوت کې مدد هم کوي دا وعده الله غستی و قرآن دروغ نه وای وكلام الله غير مخلوق بیا عیسایانو زمون د نبی سره د منودي یو دویم نمبر امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په خلق قرآن چې قرآن کلام الله دی دا مخلوق نه دی په دې مناظره کړل معتزله نه دی ورسمنلی خوارج عبد الله بن عباس مناظری کړل هغه ورسنه د منودي دیو بیا سره کوي کدا ابس کار دی او پالتو کار دی صحابه سره کوله پیغمبر علی السلام ولي کوله مناظره ماتوي وزي دی وجنه خلاف یم داخنو چې د دوه په اتفاق ناراضي مې لک صبر وکه واجب درته ذکر کوم جی وجه مې وجه دادا چې زمون خلق چې کوم په صحیح عقیده باندې دي هغه ته پته ولګي چې زمون سم دلایل شته او په خپل عقیده کلک شي مناظره دي د پاره کولې شي چې صحیح خلک او په صحیح عقیده باندې کلک ودرېږي وې دی خو د بانګیانو په شان په یو بل باندې ورټوپونه وای مې دی وجنه د مناظره په بند کړې شي الها مې ما استابدي عوامو کې لیدلې چې په مونږ پسې ملان ډکې په یو بل باندې ورټوپونه وای په مونږ کې ټوپونه وای په مونږ پسې ملان ډوکړي ته به سوي چې مونږ نه دي باندې شي او یا الله دې مانه غلطه هر مسجد کې په تراو کې نه په ځوانانو کې خو شیطان نه وتی د دې کې شیطان دن نه تړلې دن نه پکې تړلې نو دا رزيله خوشاته خپل رامیتو کوي ته به سوي چې منځونه دي بند کړی شي دی وجنه دي بند کړی شي چې خلک پکې د بانګیانو شان ټوپونه وای الکه دا به چې دا د بانګیانو شان ټوپونه دي ختم کړی شي
بس بیا ورسه انچارج ختم شو. بیا وایي چې د بعض ستاسو علما وایي چې قرآن مجید د دې د تفسیر د فاره یعنی قرآن چې زده کې ترجمه هر سړی نشي کولی بلکې دې دپاره به علمونه کوي فنون به وایي. ما ورته ویل دا دې م دروغ ویلو تاسو یې یاد ساتئ دا هم دروغ وایي. ما ته وایي وجه دا ده چې دروغ دې داسې ویلو په ناف طول کې دې م کمی ونه کړو سم دې ویلو. مای زمونږ مولیان وایي علیمانو لیکل دي چې یو فهم قرآن دی یو تفهیم قرآن دی. فهم قرآن په هر مسلمان فرض دی لازم دی. فهم قرآن معنی دا ده چې په قرآن ځان پوهه کی ترجمه او تفسیر یې وکړي او تفهیم القرآن دا په هر مسلمان لازم نه دی. تفهیم القرآن 1,24,000 کم و بیش صحابه کرام 1,44,000 لیکن په دیو کې د قرآن نو مسائل او په قرآن باندې تفسیر د عبدالله بن عباس صرف هغه په معتبر هغه په ټولو کې غټ عالم د قرآن او تپوس به صحابه کرامو کا وای چې هغه عربیدان په هغه کې د تفهیم القرآن ملکه د بعضی صحابه سره په 12 سال کې راځي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سورۃ البقره زده کړه بیا یې اوخه مالال کو صدقه کو هدیه خوشاله په دې باندې نو یو فهم قرآن دی یو تفهیم قرآن دی لکه دی وشه فهم قرآن په هر چا لازم دی که اوس پوری تپات نه وسی زین تواچو دا منافقان دروغ وای دا سړی به منافق چې داسې دروغ ویل په وافر مقدار باندې. دویم تفهیم القرآن دی د هغې دپاره د علمونو ضرورت دی او په هغې درته ما ویلي وه مخکې مې تقیصه وکړه که نه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا سیف چې لا جواب شما ته وایي چې الله بیا څنګه قرآن کې وایي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر من قرآن آسان کړل مال سره لپاره للذکر نصیحت دپاره وزته وای په خپل باندې نصیحت جدا شه رب دې لکه وکړو په قرآن بل پویول جدا شه نصیحت مشر کوي نصیحت پویا کوي سختی وهله نصیحت کوي اور اخلی وړوکیم په نصیحت پیږي غټم په نصیحت باندې پیږي. الله وایي کچرته تلاړي او د قرآن تعلیم ته کېناستې نو نصیحت په دې باندې به ته پوه شي تا ته به علم راشي. دا مطلب خو نه دی چې ته کېنه مارته بیا یو تفوس د نظر کوم دی ناخوا ویسه شي ما استاز د مولیان ګیلا کوي چې خلک د قرآن نه لري شو صرف دا نصیحت وری کوي ویسه مطلب دا چې د مولا دی دا مولا اور شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه مولا دا مولا شیخ الحدیث مولانا قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه شیرګل شیخ صاحب دا مولا او شیخ ضیاء الحق باندې مولوی صاحب مولا حفظه الله ما چې دا دومره ګیلې کوي کنه نو دا په خپل باندې قنتولي نصیحت نه کوي په دې درې شیوخو کې دا درې شیخان ما یاد کړو چې دا شاهد چې په دې وخت کې پخواني علما دي د دې درې وانو د شیرګل محتمیم صاحب او زمونږ د باندې مولوی صاحب والد فضل حق نور الله مرقده دا دوانه د دیوبند نه فارغ او شیخ ادریس صاحب د والد پته راته نشته چې دا کوم ځای نه فارغ غالبا چې هم دیوبند ته وایې چې دا درې وانه دی قرآن بیان کی دیو پرېږده زه دا غلط دي او موږ خو د دیو د شاګردانو موږ خو غلط یو بیا استاد مال دغه مولا ولی دا قرآن نه بیان دی کی کنه چا نیول دی بل ته نصیحت کی پیتنا ولی دومره لوی لاړه دی دومره ځای ولی ونیول د دې اصل وجه دا ده چې سوشل میډیا رااله او دې ته ما مخکې درته ویلي چې ټول مولیان ورته په یو ځل راوځي نو د عوامو په ذهن کې دا ده چې دا مولیان ټول د 1400 کاله وړاندې نه داسې را روان دي
علن کې د کې وهابیت دا د هندوستان ته د انګریز راتلو چې کله راغی نو وهابیان پیدا شو علي حدیث چې ځان ته دا په هغه وخت کې راووت او بیا د انګریز خلاف چې جنگ کله د دارالعلوم دیوبند کومه مدرسه و د دین شروع شو په دغه وخت کې بریل را پیدا شو او سیپیان په بل ورځ را پیدا شوی او د فنجپیر شیخ چې ورته وای شیخ محمد طاهر نور الله مرقده زه ورته بیا هم دعا کوم زخل فاز عالم زما استادان پکې دي چې عقیده زموږ سره برابر نه موږ په هغې باندې رد کوو د دلایلو په میدان کې جنګ جګړه حضرت خو د دیوبند نه فارغ او دا خو بله ورځ تېر شوی شخصیت دی نو سته په خپله باندې سوچ وکړه دا خبرې چې تا عوامو ته وکړي هغه وایي چې دا مولا ماته دروغ وایي حالانکې دا سوره حقیقت دی نو هغه حق او باطل ولا تلبسوا الحق بالباطل الله وایي چې حق د باطل سره مه میلاوخئ خو دوی حق او باطل یو شان وګاڼه نو څوک پکې څه وایي وای دا نسبت مه کوئ ځان ته مثال حنفي ځان ته مه وایه هلکه ته حنفي فعل دا د څه وجې نه موږ وایو د امام ابو حنیفه د وجې نه موږ وایو امام ابو حنیفه هغه شخصیت دی چا تا کتلی نه دی چې صرف فقه تدوین کوله 40 کسان د دیو تنها او دیو ته هر قسمه سهولت او عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه د بخاري استاد فرمای چې په مسأله باندې به بحثونه روان وي او ظلم او دس کاوي او مسله کې مونږ ټول انختی وي چې کله الله اکبر چغې به شروع شي چې کله مسله حل شو وي ما ته پته ولګېده چې مسله خو حل شوه نو تا د صحابه او شاګردو هغه راواغستو او په 14مه صدۍ کې اوس نوي فرقه هم راپاسي نوم ورته د اسلام اخلي بس جی مسلمان اسلام هلکه ته دې خبر نه ته تپوس وکړه اسلام نوم ته څنګه علي مثال په طور باندې امر د چا نوم شو او امر د یو نوی فرقې بانی شو فرقې رایسته امر ویل چې زمانو مسلمان د اسلام وس اسلامی عقیده دا چې نبی د ګناه نه پاک دی د نبوت نه مخکې ته الله ګناه نه کوي د نبوت نه بعد خو تی نه کوي نه دی وړه ګناه الله کوي نه دی غټه ګناه الله کوي دا د اسلام عقیده ده اهل سنت عقیده پریده امر نوم د اسلام استعمال کو مثال به طور دا عقیده احناف بیانای دا عقیده اسلامی مذهب احناف علی اب بیانای چې نبی د ګناه نه معصوم دی د نبوت نه مخکې او د نبوت نه بعد وړه ګناه هم ته الله نه کوي غټه ګناه هم ته الله نه کوي امر را پاسې دو نوی فرقې جوړوله او دا ذهن د ګند نه ډاکو خلکو ته سوی د نبی نه وړه ګناه هم کېږي غټه ګناه هم کېږي نبی سره خو نه دی نعوذ بالله من ذلک او وی چا ورته ویل چې هلکه ته د کوم جماعت سره تعلق ساتي د ویل چې جماعتونه پرېږده جماعتونه زه مسلمان یم اوس نوجوان خو خبر نه دی چې د اسلام په نوم یې ما ته کم زهر خېټې ته راواچېل نوم یې د اسلام استعمال کو او فرقې نوي راوسته څومره فرقې چې په پاکستان کې په اسلامي نوم دي که نو هغوی د اهل سنت هغه عقیدو ته کاڼي ورشتي دي د اسلام هغه عقیدو ته چې شیعه او روافظ هم نه معتزله او خوارج هم نه دي ورشتي کم نقصان چې د دین ته ورکو داسې نقصان خوارج هم نه دی ورکړی اشرف علي تانوي دی که مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتهم العالیه هاي نور الله مرقده دوان دنیا نه تللی دیو کې فرمایي چې پخوانه به فتنه راتله که نو فتنې به ځان ته فتنه ویله مقابله به ډېره اسانه وه اوس چې فتنه راځي ځان ته مسلمان وایي
لکه دا ټول مسلمانان د یهودو په خلاف زرا پاسولې شم د امریکای په خلاف باندې والله لازم چې د امریکای په خلاف باندې که او غواړم لږ جرأت وکم نو دا ټول را پاسولې شم اسی مثال درو ځکه دیو امریکای ته کافر ورته وي یهودي ورته وي انګریز ورته وي خو په دې وطن کې چې کومه فرقه د اسلام په نوم راوتې ده که نه او کوم زهر یې کرل دي د دیو په خلاف باندې نشم را پاسولی ډېر زیات راته دا کار مشکل دی امپاسیبل دی زه کوم ځګي نه کوم ته لاړم نو بیا ما ورته ویل مولوي صاحب فرقې تعریف وکړه اول یو آیات وای خلکو ته ګورې زره قرآن آیات وي ما یو هیجه وی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما سمانا وی د الله جل جلاله کلام ونیسئ ولا تفرقوا فرقو کې ما تقسیمیږئ ما د دې آیات په باره کې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی چې جدا جدا جهاد مکوئ په یو ځای باندې جهاد وکړئ وایي زه د هغه تفسیر ومنم که ستا ته دې څه مراد علي ما ته دې څه مراد علي زه مولانا صاحب ویوایي ما ته وایي حنفي شافعي مالکي حنبلي په جوړ مالې خدای دې لکۍ وکړه مذهب ته څوک فرقه وایي دا اوس د سوچ خبره نه دا اوس د سوچ او د غور خبره نه ده لکه مثال ستاسو په سکول کې کلاسونه دي نه هم A نه هم B نه هم C نه هم D ټولې کې هغه یو کتاب ویلی کېږي او صرف A B C D بدل دي دغه شانتې مال رب دې لکۍ وکړه دا ټول مسلمانان دي صرف حنفي شافعي مالکي حنبلي اجتهادي اختلاف دی په مابین کې اجتهادي اختلاف دا جدای ٹھیک شو مجتهد مثال که ته ډاکټر صاحب لاړ شي کنه یو MBBS تا ته یو شان دوايي لیکي بل MBBS تا ته بل شان لیکي کته یو ډاکټر لزی مسلسل داغه نه علاج کې ته کامیاب شو کته کله یو لزی کله بل لزی نستابه علاج ناکام کیږي دا تا منلي خبره ده د مجتهد مثال د ډاکټر هغه تا په یو لار باندې بوزي په صحیح لار دی بوزي ډایرک دی رسي تا نه چې کله د یو ځګین ته دی کا درکې کله بل ته په یو لار یو ځګین پوری لاړ شي بیا راستون شي په بل لاړ شي بیا راستون شي په بل لاړ بس تا منمانی چلیږي نه د مجتهد کار دی مهار ته ته څه شي ما ته بیا زه مسلمان ما ښه ما بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د سوجنه فرمایلی چې تمام امتونو مخکې تیر شوي دو یا فرقو کې تقسیم شوي زماره به په دریو او یاو کې دو او یا خو به فرقې جهنمیانی او بل به یې اخیره جماعت صحابه ته بس وکابه سو کی پیغمبر علیه السلام فرما انا علیه و اصحاب اهل السنت والجماعت ما بیا نبی علیه السلام ولی ویلو فرقې خو او شي جوړیږي به خو تاسو په یو کې شي کومه کې اهل السنت والجماعت اما د دې آیات دا کم چې تاول واستو تلک تفسیر معالم التنزيل وچت کا تفسیر مدارک معالم التنزيل هغه خو فرمایي د عبد الله بن مسعود قول دی چې د دین مراد جماعت دی اجماعت مراد ده یا جماعت مراد دلته سو تفسیر کیږي که اجماعت مراد والی نو د ټول اهل سنت اجماع ده سلور مذهبونه حق دي په یو کې بزي اور که جماعت دی والی نو جماعت اهل سنت والجماعت د سلور مذهبونه دي واسمعي تفرقو تلار کولاوي ما ته هغه څنګه ما فرقو ته تلار د کولاوي
چې څلور مذهبونه خو پرېږده، خو د دې څلورو مذهبونو نه مخکې زرګونه مذهبونه، هر سړی به مجتهد و، هر سړی به مسله به جدا جدا کوله، منماني به وه. دا خو الله دې د دې څلورو امامانو څه ډېر ښه وکړي، الله دې قبرونه منور کړي، الله دې درجات بلند کړي. هغوی دا اختلاف بالکل ختم اوس څلورو کې رابند شو. او څومره د الله احسان دی چې زمونږ وطن ته دلته اسلام د احنافو په لاس راغی، نو ټول خلک په یوه لارو اختلافات نه، د انګریز نفوست دومره رانه باسئ، نه نن موږ سزا خپل جسم زغمو، نن د هغې دومره څښاب بنیاد راوتو چې عوامو له شعور ختم. لکه بس دا دې ته سوچ نه کوي چې دا زه ویم څه کوم حق ته خو بالکل نه راځي. زه خو دومره تنګ شم کله چیسته مړ وي، بس پرېږده که بیا ګمراه کېږو که څه کوي، ناروا رانه برداشت کړي، ویم چیسته تې تللی وي او بس د خپل الله سره کله ورته زړه تشوي. ما ته پته نه لګي خلک څه وایي، خو دا کم چې ما ته سوال جواب راولیږي که نه بیا راسه کله مخامخ شي. دې وجې نه خو زه د چا څه خبرې م اکثریت نه فیږي، او زه یم د خولې نه مې څه ګاډي واډي وخي چې د دین اسلام په باره کې، خو دا دقه فتنه فرست نه دي، دا فتنه فرست د اسلام په نوم باندې فساد فرست دیو دا قوم تباه و برباد، قسم می دیو تباه و برباد. ما یو خبره ته وکړم، وی څه شي ما ته چې راکم خبرې کې دا ته د کم تفسیر نه کې، مثال زه تېر د یو تفسیر نه ثابت کړم، ما خو ته د صحابینو که جماعت والمال علیکم بالجماعه، پیغمبر وی د جماعت نه مو وځئ. کم سړی چې د جماعت نه وځي لکه بیزه چې د ریوړ نه وځي شرمخ مثال د شیطان دی، یوازې فإنه من شذ شذا فی النار. کم سړی چې یوازې به په اور کې وي، بس دی خوای کلاس. ما ته یو څو اعتراضات دي، دا حال که بیا مې ستاسو جدا کار دی، مزله خوښه انسان هېڅ هم نشي کولی. زه پې پوه شوم الجي وکړه. ما ته وایي د امام ابو حنیفه نه وړاندې خلک په کم مذهب، او امام ابو حنیفه په کم مذهب، ما ورته ویل رسول الله د کم نبي په دین. ما ته رسول الله خو خپل نبی او هغه د بل نبی په دین نه. ما امام ابو حنیفه په خپل مجتهد کله د بل په دین په اجتهاد پسې ځي، وای نه دا چې کله کچې او وړوکی مرتل متواتر په کوفه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عبد الله بن مسعود د عبد الله بن مسعود شاګردان، او مونږ خو درته ویلو چې د دین مخکې خو ډیر شي مذاهب هر سړي به خپل اجتهادات کول. مونږ خو د امام صاحب احسان ګڼو چې خلک یې په یوه لاره راجمع کړو، د شلو مذهبونو نه بچ کړو، یو مذهب کې ټول هر سره بند کړو. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله د نبوت ظهور یې نه شوی د کم نبي په دین، ما ته وایي الزامي جوابات پرېږده. ما یې څنګه پرېږده؟ د نبي علیه السلام په باره کې څه مه وایه. ما یې زه نه ویم چل کله چې بخاري نه لیکلی شوی، مسلم، ترمذي، نسایي، ابن ماجه، دا حدیث کتابونه چې نه لیکلی شوي، نو خلکو به د صحابو به حدیث د کم ځای نه پیش کول، د کم کتاب نه. ته چې نن وایې چې کتاب راواله، صحابو به څه ویل چې کم کتاب راواله. ما ته صحابو ته په یاد هغوی ته د کتاب ضرورت نه و. ما صحابه مجتهدینو هغوی ته د اجتهاد څه ضرورت، او چې چاته به و هغوی به د مجتهد خواله تلو، لکه چاته به حدیث نه وي یاد هغوی به د صحابي محدث نه تپوس کا. بیا چې بخاري کې ولیدو
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه روایت نشته مال شاګردانو نشته اره د شاګرد روایت را علی عبد الله بن مبارک د امام بخاری استاد سفیان راضی د امام ابو حنیفه شاګرد مایدا ته څه قسمه اعتراض کی او بخاری کی نوم رانغه نوم راتل تساجد ده ته په نوم پسې چې چانو بخاری کې د بس هغه بمني امام زهری بیا ومنه کړه امام مالک رحمت الله علیه نو پکې د ترغه تقلید ولې نه کی مې نوم راتل لازمي شي خو نه د بخاری کې نوم راغی او زما ذهن کې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک خلک ټیک وای چې دته حدیث یاد نه مل استغفر الله توبه بس خدای دې خنزیر تواب شي دوی زیاده حدیث نه دی ملتا مسند امام اعظم کتل و یا ور صدق لا کتل من د مالبی ګور و د امام صاحب زیات حدیث نه دی را نقل نو څنګه پقې شو مالوا مایزه ته ماته دا وایي چې خیر الخلائق بعد الانبیاء صحابه کرام دي کنه د انبیاء نه بعد غوړه په مخلوق کې صحابه کرام دي بالهان مې په صحابه کې د ټولو نو چت مقام مرتبه والا سوق دستا په نيزو ابو بکر صدیق مې د حدیثو کتابونو کې شمیر ولګو چې د ابو بکر نه ډیر روایت را نقل دی او کده ابو هريره نه الا چانه مې ته وایي زما په نيز خدای ابو هريره نو ما ابو بکر ته بیا څنګه دی عالم بس غلیش اخو ورس بیا یسمنا تسمه ما ته ویل دنن نه بعد زما توبه او ستا په لاس باندې زما توبه ما ته پته ولګی دا چې حقیقت دا دی چې ستاسو وایي منګه خلک اس په دوکا کې اچیرو په خلاصو مخامخ په روان مال عوام تندو ته مګور دا غدسي عوام دي خدان ست پښتون ثقافت وای دا غدسي قان غړات د پښتون ثقافت چې کوم سره په پټو سترګو باندې یو شي ستر پښتون ثقافت وای نو د دین نسزان خبر کی په مې د دې دا مطلب نه چې ته حق لار پرې د دې خلکو د واجینه الله